نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال الله تبارك وتعالى إن سعيكم لشتى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عزم الجزاء من عزم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواه الترمذي مونږ امتحان الاستاسو په شر او خیر باندې د امتحان او فتنه ده سورۃ انبیاء آیت نمبر 35 بشک استاسو منډي تړلي او کوششونه او اعمال مختلف قسمونه دي څوک اما من اعطى واتقى کوم خلک چې هغه ورکړ کوي او پرهیزګاري کوي د پیغمبر تصدیق کوي بس موږ هغه ته د هدایت او د اسانتیا لارې اساني کو او څوک چې کنجوسي وکړي او ځان بې پروا کړي د الله نه او تکذیب کوي د ښې خبرې او د کلمې او د پیغمبر د مشکلات او خبرې به موږ ته اساني کو او دیو په هغې لار باندې روان شي نبی علیه السلام فرمایي چې لوی بدل د لوی امتحان سره دی او بېشکه الله تعالی چې کله یو قوم خوښ کړي نو امتحانات په هغوی راغورځوي او راولي سوچ چې د الله په دې فیصلو راضي وي نو الله چې راضي وي دا د لپاره کامیابۍ خبره ده او سوچ به دې خفه وي د الله فیصلې باندې ناراض وي نو دا د لپاره د غصې او د خفګان خبره ده دنیا دا دارالامتحان دی او په دې کې به د انسان د زندګي دا همدغه شانتې تېرېږي کله ښه او کله بده کله خوشحاله او کله خفا او کله بیمار او کله صحتمند کله به غریبي او کله مالدار وي دا امتحاني اگر دا بعضې خلک یې که نه داسې یو عمر ته ورسېږي چې ډېر کمزوری وي نو بس وایي چېرې داسې شوم پاڅېدو نه ووتلم او دا دغه سوچ کوي چېرې بېرته د ځوان شو یا ځوانه شو نو لیت الشباب یعود و ځواني بېرته واپس نه راځي نبی علیه السلام بوډا شو چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یو ځل وفرمایل چې یا رسول الله شبته وایي بوډا شوی یختو کې د سپین ولګېدل او بوډا شوی نبی علیه السلام ورته وویل چې یاره زه خو دنیا سوچونو فکرونو نه یم بوډا کړی او نه د دنیا چې کوم هرې دې منډو تړلو بوډا کړی یم خو شیبتني هود و اخواتها زه خو د صورت هود او د صورت هود په شان دي عما یتساءلون او صورت مرسلات وغیره دې صورتونو بوډا کړی یم علامه ابو حیان الدوسی غرناطي د یو تابعي قصه نقل کوي هغه وایي چې ما په دې سوچ کولو چې په دې صورت هود کې کوم یو آیت دی چې دومره سخت آیت دی چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې بوډا کړم نو په دې خوب کې په دې سوچ کې وده شوم او په خوب کې مې ولیدله نبي علیه السلام سره مې خبرې وکړې چې د الله رسوله تاسو وایئ چې شیبت هود و اخواتها چې صورت هود زه بوډا کړم زما خیال دی په دې صورت هود کې دا یو ډېر سخت دی دې بوډا کړی دی فاستقم کما امرته چې نیغ ودرېږه لکه څنګه چې تا ته امر شوی دی چې واقعي دا ډېر سخته خبره ده کله چې ته روغ انسان ته دا خبره وکړې که نه د هغه نور سوچ پیدا شي او چې کله ډاکوي او قاتلي او غلی او
غلط انسانی کہا ته ډېرې ګوتې وسنډې نو هغه پروا نه ساتي. هغه وایي چېرې ځه شل کیسونه مې دي شل دې نور شي او 1500 کسان نه ته غلط وایي 1500 دې نور هم وایي څه چلو شو. خو چې کله یو روغ سړی وي او تا هغه ته وایي چې هلکه تا پسې چا خبره کړله بس د سره غم پیدا شي ما پسې څه ویل دي څه خبره یې کړله بس هغه خبره چې کومه دی نو دی خفه کړي او دی پریشانه کړي. نبی علیہ السلام هغه په انسانیت کې او په بندګۍ کې او کامل بنده او کامل انسان او کامل بشر دی. اوس هغه ته وایي چې فاستقم کما امرت سم شه په دین باندې نیغ ودرېږه او سم شه لکه څنګه یې تا ته امر دی نو د هغه سره غم پیدا شو او هغه غم داسې و چې نور عبادات زیات کړه او نور ذکرونه او نور فریاد او الله ته جړه زیاته کړه نو هغې بوډا کړو. او واقع دا جمله هم داسې جمله ده چې ایمان په دې باندې راټینګېږي. یو صحابي د عثمان زید عبدالله ثقفي رضی الله تعالی عنه سفیان زید عبدالله ثقفي رضی الله عنه هغه نبی علیہ السلام ته راغی ورته وایي د الله رسول یو خبر راته ووایه قل لي في الاسلام قولا لا اسأل بعدك غیر د بل چا نه بیا تپوس نه کوم وروسته ستا نه یو ټکی راته ووایه. نبی علیہ السلام ورته وایي چې قل لا اله الا الله یو روایت کې او په یو روایت کې چې ایمان نه وړه آمنت بالله ثم استقم لا اله الا الله وایه ایمان نه وړه بیا په دې مضبوط ودرېږه. دې څه مطلب دی؟ دا حدیث خلک کوي خو پوهېږي پې نه لکه دا حدیث وایي پوهېږي پې نه. ایمان راوړه مضبوط پې ودرېږه څه مطلب شو؟ دې مطلب دا دی چې ایمان دې راوړو نو دا د ایمان به د نواقضو نه وساتې چې دا ایمان درله څوک مات نه کړي هغه اعمال به نه کوي چې د ایمان دې تار تار کړي نو په ایمان باندې مستقیم ودرېږه. د دې مطلب دا شو چې خپل ایمان د نواقض الایمان نه بچ کړي. هسې نه چې ځان ته مسلمان وي په جذباتو کې راشي او الله ته کنځري وکړي او یا رسول الله ته کنځري وکړي یا په تقدیر اعتراض وکړي او یا بعض بعد الموت نه مني او یا عذاب قبر نه مني او یا نبی علیہ السلام ته خاتم النبیین نه مني دا نه وي او یا قادیانانو ته چې کوم دی دعوت پرچار ورکړي او یا قرآن ته ناقص کتاب وي او قرآن چې کوم دی په دې کې تغییر او تبدیل ممکن دی لکه څنګه ستاسو چیف جسټس ویلي دي چې په دې کې تغییر او تبدیل چې کومه معنا ده چې خپل وخت مطابق چې کوم دی حکم به کې اخوا دی خو کېدی شي. دا خو هغه خبره وایي چې د دې نن ډېره موده مخکې چې کله د بنو عباس حکومت او د بنو عباس په حکومت کې د هارون رشید زوی بادشاه شو مامون او هغه چې کوم دی نو خوارج او معتزله په لاس کې واغستو نو په هغه زمانه کې دا مسله راغله چې قرآن مخلوق دی او دې برای راست چې کوم دی اټیک نشو کولی نو ویل چې قرآن مخلوق دی دا د الله صفت نه دی دا کلام د الله مخلوق دی نو دا چې مخلوق شو د زمانې سره به دې کې تغییر راځي د هرې زمانې سره به دا بدلیږي قانون به بدلیږي. نو په وخت کې امام اهل سنت والجماعت هغه ته لقب په دې ورکړی شوی نن ستا چیف جسټس د دې نه خبر هم نه دی خلق القرآن پېژني هم نه چې په دې باندې څومره قرباني شوې ده. په وخت کې امام احمد ابن حنبل هغې ته ودرېدلو بادشاه ته ودرېدلو بادشاه ته او د بادشاه په مقابله کې ولاړ دی او د ټولې دنیا مخالفتونه دي وهل دي او ټکول دي خو هغه خپلې خبرې باندې ولاړ دی کلک. د قرآن حفاظت ذمہواري الله تعالی اخیستلې ده انا نحن نزلنا الذکر و انه لحافظون د دې حفاظت به کېږي خامخا. هغه امام احمد ابن حنبل او چې اهل سنت والجماعت دا لقب نه دی امام اهل سنت والجماعت ته بل چاته نه شي ویلی. ګورئ دا ټول امامان اهل سنت والجماعت دي څومره امامان او مشران او سلف دي دا ټول امامان اهل سنت والجماعت دي خو د لقب په اعتبار سره صرف امام احمد دی دا لقب صرف د امام احمد دی چې امام احمد لقب هغه ته ورکړی دی د هغې زمانې خلقو امام اهل سنت والجماعت چې قرآن مجید مخلوق نه د الله صفت دی بدی کې تغییر او تبدیل نه په حروف کې راځي او نه په تعویل کې راځي او نه د زمانې سره بدلیږي. د دې احکام دا نه پرسوده نظام دی
نه ناقص نظام دی، دا یو کامل کتاب دی، هم د تلاوت کتاب دی، هم د ذکر کتاب دی، هم د روحانیت کتاب دی، هم د عقیدې کتاب دی، هم د قانون کتاب دی، هم د عمل کتاب دی. نو ځکه درته وایي چې ایمان دی نواقص چېرته ونه خوري، نواقص قادیانی نشي، پرویزی نشي، احمدی نشي، رافیزی نشي، امامیه او اسماعیلی نشي او شیعه نشي، ایمان به دې مات شي. یا د نبی علیہ السلام په باره کې سوچ غلط دی، خاتم النبیین ورته نه وی. یا د نبی علیہ السلام په باره کې سوچ دار چې هغې ته نعوذ بالله معصوم نه وی، چې ډېر خلک دی هغه وایي چې پیغمبر دا کړي دی او دا کړي دا پالتو بکواس کوي. دا نواقض الایمان دي. جماعت ته بس پک نه ګوري، قرآن ته بس پک نه ګوري، اهل علم ته بس پک نه ګوري. دا علما او وارثان دي، د دین وارثان دي، د پیغمبران وارثان دي. نو ځکه ورته وایي چې ایمان دي خپل نواقض الایمان نه بچ کنه کاته به خراب وي. نو نبی علیہ السلام هم دې امتحاناتو بوډا کړو او په سر او ګیره مبارک کې د 18 نواله تر 21 ویښتو پورې سپینو. په هغه زمانې کې سپین زموږ ویښته دین نه دي سپین کړي، زمونږ ویښته چې کومه دی نه دا د دنیا د ماحول او د پریشانو او د سوچونو فکرونو د ټینشنو ختم کړي دي. شاذ و نادر به چېرته وي هغه به وي. نور چې څومره دي نه دا د دې زمانې سره دغه ماحول ژوند تېرول هم ګران شوي دي. د دنیا غمونه دي او ټینشن دي او څه دي او څه دي. بیٹھے میں بوډاګانو کو، ولیکن د دنیا دارالامتحان دی. دا ژوند به تېرو، کله به خیر وي او کله به شر وي، خدای امتحان دی. که الله دله صحت درکړو نو ځان ته سوچ وکړه چې ورې دا مې امتحان دی، خو که الله دله بیماري راوسته نو سوچ وکړه چې دا هم سره امتحان دی. دا نشي کېدلی چې په دنیا کې یو مسلمان ژوند تېروي. دا نشي کېدلی چې دی وایي چې هلکه زه دې بس ټول عمر په یو انداز باندې یم. تاسو ته پته ده دا غریبي نه ده، غریبي دې ته یوازې نه وایي چې یاره دنیا د سړي سره نه وي. کله سړی دې چې غریب شي، دومره غټ غټ خلک تېر شوي دي، دومره مالونه دي، دومره غټ مالونه. لکه ستاسو یو وزیر اعظم صاحب چې دی نه هغه اوس دغه دی، هغه ځان له د الله په قهر وساخته شوی دی، ځکه چې هغه هم یو ځل چې کومه دی نو هغه د ختم النبوت په دې مسله کې د قادیانو مسله کې د مشرف په دور کې چې کومه دی نو هغه د دوی حمایت کړو. زویم لاړو، هر څه لاړو، دوه لوڼې پاتې دي په جایداد باندې دغه شانې پروتې خبرې نه شي کولی. په جایداد یې لوڼو جګړه ده. کله کله غریب دې ته وایي. خطرناک غریب هم دا دی چې د دنیا چې کومه دی په ایکړو باندې چې کومه دی ځمکې دي او پلیټونه دي او د هغه چې کومه دی نو بنګلې دي او سرمایه ده او د هغه بار او دننه دنیا مالونه دي، لیکن په خپل مال کې محتاج یې، ټک نشي کولی، اتانیس ته چا نشي ورکولی، خدمت یې خو څوک کوي هم نه، خدمت والا خو ډېر کمي. کله چې تا دنیا ګټله اوس الله درنه هېر نو اوس کښېنه په قلاره. دا او تاسو ته ما مخکې ویلو چې ګوره دا تعلیم نه دی، تعلیم ډېر ضروري دی، ډاکټري ضروري ده، انجینري ضروري ده، وکالت ضروري دی، کاریګري ضروري ده، دا هر شی ضروریات نه دي. دا به کې دا به زده کې، خو کله چې دین الله کټ شو، ستا علم ستا دپاره تباهي او وبا شوه، ستا اولاد ستا دپاره چې کومه دی نو قهر شو، ستا جایداد ستا دپاره قهر شو، ستا تجارت صنعت ستا کاریګري ستا دپاره چې کومه دی جو پریشانی شوه. نن زمونږ د هر څه نه کټ دي، هر څه دي کټ، لګیا دي په خپله باندې چې کومه دی نو دین طرف ته هېڅوک هم نه ځي. هسې به وایي خو چې ته بېکاره نه بېکاره کسي جو هغه وباسي، ای به د دین زده که، بس هم سړی دین زده که چې سم سړی ته جوړ شي. ته به بېکاره جاخو باندې علم زده کوې نو هغه نه به څه شی جوړ شي. به څه وکړي؟ خپل کم زوی چې په میټرک کې د ښې نمبرې واخلي، زیات نه زیات ښه سړی دا دی چې حفظ پې وکړي. ما تاسو ته مخکې ورځو کې ویلو، یو کس و هغه یو زوی دی وایي چې یاره زه پې حفظ کوم. چې لکه دی څومره ښه سړی شو، 15 وخته مونځ نه کوي، تلاوت نه کوي، ټول کاروبار د حرام دی، هر شی غلط دی، دی په خپل زوی باندې حفظ ولې کوي؟ حفظ خو ښه کار دی. نو ما یې تپوس وکړه، لکه ما ته په دې زوی باندې دا حفظ ولې کوي؟ وایي جي ما داسې اورېدلی دی چې سړي زوی حافظ وي نو بس
ابله سفارش کوي. ما ستا غوندې خر دپاره چې کومه دی هغه سفارش نه کوي. ټول ژوند دې په حرامو کې دی او ټول د سر نه تر خپو پورې ټول حرام خور او حرامي او ته وایې چې زما زوی به حفظ وکړي او ما به څه کې معاف کړي. دا ځان له خوښ تصور ما دا درته نه چې په هغه حفظ مه کوه، په هغه حفظ وکړه، کېدای شي هغه د الله نه سم سړی جوړ کړي. خو وره چې تا ځان نه بدل کړی نو هغه تاله یې سم نشي کولی. دا تا ته چا ویلي دي حرام مال پردی حق شهید ته نه معاف کېږي، نو ته کومه لوښی تا ته به معاف شي؟ شهید ته نه معاف کېږي. د شهید دا اولنۍ وینې سه ستا غیبت معاف کېږي، ستا چغلي معاف کېږي، الله به تا راضي کوي. خو مالیات نه معاف کېږي. مالیات شهید ته نه معاف کېږي. نو ته څه شی تا ټول عمر غلاګانې کړي، ډاکې دي کړي، سودخوري دي کړله، حرام خوري دي کړي، دا اوس راغلی جومات کې چې کوم برق شوې منځونه دې شروع کړه چې خلک درته وایي چې هلکه تا باندې پردي حقوق دي ډېر هغه ادا کړه، نو هغې ته جوړ نه بیا تندی تروي. نو په ځان باندې سره چې پرده را چې د دې خبرې چې مانځه پرده په ځان نه واچوم چې خپل تېر شوي غلطیانې معاف کوم، په دې نه معاف کېږي په منځونو باندې. اب ادا کې کوم حقوق چې ادا کولو دي نه اب ادا کې په عباداتو نه معاف کېږي. که ته په کال کې 1500 عمرې کې او د ورځې 1000 رکعاته نفل کې او په 24 घंटे کې قرآن هم ختمې قسم دی که ته معاف کړي. پردی حق به ورکې دا به ادا کړې. نو بعضې خلکو دا تصور دی، لیکن په دنیا کې دغه امتحان دی. په خپل مال کې سړی محتاج شي. تاسو ته پته ده کله چې انسان په دې نشه کې، په مستۍ کې، په ځوانۍ کې، په دې مال کې لاس اړی وراړی او په دې کې ګرځي را ګرځي دنه الله بالکل هېري، خپل ځان ته مې هېري. کله چې دې ګیر شي او دې محتاج شي په دغه ټایم کې دله سوچ راشي. کله چې انسان کمزور شي دی چې نشي که نه نو دکې سوچ نه وي، دی بیوقوف وي. کله چې دی عاجز شي که نه دی عقلمند شي. نو چې دی کله وغورځېږي بیا دې څوک تپوس وکړي یاره ویل افسوس چې غریب وی، سیده ساده مسلمان دی. که بیا ډمه نو څه وایي یاره افسوس چې بیا زما یو ورکوټی کور وی او یو ښایسته ژوند مې وی او یو فردي ژوند مې وی. تاسو تپوس وکئ دا خلک چې ګوري دی بربنډو ښځو ته ګوري که نه نو دا ښځې ټولې لیونۍ کړې. نو کله کمیس خپو ته رسئ او کله کمیس چې کومه دی نو دغه ته را رسئ. سبق کې دا دې ښځو ته ګوري. غر کې شئ تاسو د هغې نه تپوس وکئ چې هغوی څومره خفه دي. دا د هغوی دا مصنوعي خندا دا په دې خبره دلالت دی چې دوی دننه پرې اندرون کې څومره خفه دي. خوشحالي په دې شدون نه راځي، په ګناه باندې خوشحالي نه راځي. پیغمبر دروغ نه وایي، الاسم ما حاک فی نفسک. ګناه سړی پریشانه کوي، نیکي سړی چې کوم خوشحاله کوي. دا نه چېرې ته د خوشحالۍ دپاره چې دی نو څه کې ګناهونه کې، د ګناه راپاسه ګناه کې، نشه کې، شراب کې، د هغې دپاره ماحول جوړې ښه پریشانه کېږي. تاسو بار بار زه دا خبره کوم، الله دې چېرته نه راوړي چې ته خطا نه شو چې نه چې زه مونږ پکې وښیږو. خو لیکن نن تر اوسه پورې الحمدلله څومره الحمدلله چې یو شیخ القرآن یو شیخ الحدیث چېرته خودکشي نه ده کړې. لیکن زه تا ته ښیم په سوونو صدران، په سوونو وزیراعظمان، ساینسدانان، ډاکټران، پروفیسران، ماهرین معاشیات او بل څه بل څه خودکشي کوي. زه به درګۍ کې اوسېږم دې چې غټ غټ شیزونه مې لیدلي دي هلته د یو خاندان 8 کسانو خودکشي کړله. په دومره غټو غټو عهدو پاتې شوي دي، ګورنران پاتې شوي دي. خو دا څه چلو څه شی و چې دوی مجبوره کړه په خودکشۍ باندې؟ دا د دوی هغه مزاج او ضمیر ګنده شوی او هغه ګناه هغې مجبوره کړه. په دې خبره یې مجبوره کړه چې دا ما کسب کول دا ټول غلط. خو پوهه شي خو بیا ناداني، دغه پوهه بیا څه کار نه کوي، دغه څه کار نه کوي. د دې وجې نه دا دنیا دارالامتحان دی. د الله تعالی په هره فیصله به ته څه راضي او دغه سبق مونږ ته قرآن نه کوي، دغه سبق مونږ ته حدیث را کوي، دغه سبق مونږ ته سلف را کوي. خپل سلف چې ګورې ته د هغوی قربانیانې وګورې او د هغوی ژوند وګورې. دغه ژوند
هغوی ناامیده شوي نه وو، ناامیدۍ خبرې چېرته نه کولې. دا به ویله چېره دا کار د ما سره کېږي، دا ولې کېږي؟ لکه یو صحابي دی او هغه داسې صحابي دی چې قربانیانې ورکړي دي، قربانیانې ډېرې زیات دي. خباب رضی الله عنه، خباب رضی الله عنه انګرو، د عاص ابن وائل غلامو. سکورلټې به یې سرې کړې او هغه پې راپاسه سملولو او راپاسه پې ټول ودرېدله. چې کله ویني زوی به ترې لاړې سکورلټې به یې مړې کړې بیا یې پرېښودو. تاسو ته پته ده چې کله د عمر فاروق دور خلافت موطأ مالک کې هم دی او علامه عینی او طبقات ابن سعد کی طبقات الکبرا کې ابن سعد هم نقل کړي چې د عمر فاروق په مجلس کې یو بستر او یو تکیه وه. نو یو ځل دی راغی، چې کله راغی نو ورته ویله چې دې ته کښېنه، ډډه ولګوه. نو هغه کېناستلو، امیر المؤمنین حکم و او امیر المؤمنین په خپل حال کې ناست دی، په خاورو کې ناست دی. ورته ویله چې خبابه تا دا تکلیف چې برداشت کړی دی او دا سکورلټو به سملولی، ته دا خپله ملا لږه ما ته وښیه. هغه ورته ویل امیر المؤمنین ویل مې ګوره. چې ولې؟ وی برداشت به نه کې. ناول څنګه برداشت نه کوم؟ بیا به برداشت نه کې. وایي زه برداشت کوم، زه وښیه. چې د هغه د ملا مبارکې وښودله که نه، پختۍ پکې نه وې، دا سکورلټې پکې دننه ننوتې وې، دا هډوکي او دا پختۍ وله خوړل وې. حضرت عمر سخت پریشانه شو چې دا تکلیف، دا په شان تکلیف هېڅ چا نه دی برداشت کړی. خو تاسو ته پته ده الله دې په هغه ټایم کې مې هېر نه و. لکه مونږ زمونږ څه حالي، واده راشي که نه ستا الله هېر شي، خادي راشي الله هېر شي، مړی غم راشي الله هېر شي، خوشحالي راشي الله هېر شي. الیکشن چې وګټئ جوماتونه بیا تاسو په کاڼو باندې ولئ. دغه ستاسو چې کومه دی ایمان دی، جوماتونه ولئ. د دین سره دومره نفرتي چې بیا چې کومه دی نو قرآن تم کنځلي کوئ، اسلام تم کنځلي کوئ، ملا تم کنځلي کوئ. دغه ستاسو ایمان دی، دې ته ایمان وایي. الله بیا هېري، لیکن د هغوی نه په دغې تکلیف کې الله هېر نه و. او چې کله پې راحت راغی نو وفات کېدلو، نو چې کله وفات کېدلو نو بس جړلی، دا داغونه لګولي، دا داغ په دې مخ باندې لګول ناروا دي، نور وجود باندې لګولی شي. نو دا داغونه لګولو، اووه داغونه لګولو. نو ناست دی بس چې داغونه جاړي، نو هغه خلک ورته ناست دي که نه، ورته وایي چې ته جاړې، په سکورلټو به د مکې مشرکانو سملولې او هغې ته دې نه جړل. او دومره واړه واړه داغونه دي چې کومه دی نو هغه لګولي دي، هغې ته جاړې. هغه وخندلی، اور ما نه سیزي. وایي وایي مور، وایي ما د مشرکانو اور برداشت کړی دی، اور ما نه سیزي. زما سکورلټې په ما به وجود باندې کښېنې، ما ته هېڅ هم نه وایي. زه دومره عادت شوی یم، خو زه د دې نه جاړم. وایي په څه جاړې؟ وایي زه په دې جاړم چې زموږ ملګري چې چا قربانیانې ورکړې وي، هغه ټوله دنیا نه نهر توهر تللي، په خېټه ماړه شوي نه دي تللي، چا 2 روپۍ نه دي لیدلي، 2 درهم نه دي لیدلي. او چې کله ښخېدل نو کفن هم نه، داسې په ورکوټو ورکوټو څادرو کې لکه مصعب ابن عمیر رضی الله عنه داسې تللی دی. دا بعضې انسان د دنیا نه لاړ شي که نه، تاسو ته پته راغلی دنیا کې ډېر انسانان دي، داسې نیکان خلک هم وي، مسلمانان هم وي. معمولی خبرې یو جایز کار یې، خو لیکن د خلکو د طرفه چې کوم اعتراض راځي هغه په خپل زړه کې دپن ساتلی او د دې حاجاتو سره او د دې ارمانونو سره دنیا نه ډک پک لاړ شي. پاکې مصعب ابن عمیر هم چې د سر نه واله تر خپو پورې دنیا ارمانونه، ځکه ژوند یې د بادشاهۍ تېر کړی و، بېرته چې کومه دی نو په هغه دغه تکلیف راغی. نه خوراک شته، نه سکاک شته، نه ټوپۍ شته، نه کوټ شته، نه پیزار شته، نه هر توهر یو شهزاده چې کومه دی ګرځېدلو، پوستکی چې کومه دی نو یخنۍ ګرمۍ ته ایستلی و، پوستکی کڅوړه به چې کومه دی نو د مار په شان دی اچول. هغه وایي چې ما ته هغه یاد شي که نه، جړه راله راشي. نن زما د کور د کوټې په دې ګوټ کې 40,000 درهم دي، یو ټکه پکې حرامه نشتي، نه پکې شایبه د حرام شي، قسم خورم دومره پاک مال دی. خو زه یې هسې نه چېرې دا هغه تکلیفونو بدل الله په دنیا کې راله رانهږي.
دنیا نه غواړم. دا خلکو دې ته وایي چې موږ ستاسو امتحانلو په خیر او شر کې، امتحانلو په خیر او شر کې، که بیمارې هم د الله نه راضي او که صحتمند نه هم درنه الله هیر نه، که غریبې هم د الله راضي. زموږ ډېر غریبانان دی چې هغه حوصله پکې نه ګورې، دا هم د کمزورۍ د ایمان نښه ده. مقابله به کوې دنیا سره، د ولږې سره او د تندې سره به مقابله کوې، د دې معاشرې د دې ظلمونو او زیاتي سره به مقابله کوې. خپل ایمان به نه پرېږدې، خپل ځان به نه مړ کې، خپل ځان به د بیمانۍ په لاره او د شیطان په لاره باندې نه روانې. دې ته د ایمان امتحان وایي او دغه امتحان کامیاب دی. دا په صحابو کې و، دا په تابعینو کې و، دا په سلفو کې و. هېڅ پروا یې نه وه، هېڅ پروا. که بیا فرض که د سولۍ په سر باندې ولاړ دی، خبیب رضی الله عنه نه مشرکانو ته څه وایي چې ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي وذلك من اله يشاء يبارك في اوصال شلوي ممزي. زما څه پروا ده مسلمان مړ کېږم، خوشحالي دغه را چې د دنیا نه یو سړی مسلمان ځي، لیکن نن مسلمانی نشته دی. هېڅوک مسلمان نه پېژني او نه مسلماني پېژني. مسلمانی ختمه شوې ده. دا براینا مصنوعي مسلمانان دي. ډېر ښه سړی به دای چې مونځ به کوي، ډېر ښه سړی به دای ګیره به پرېښي، ډېر ښه سړی به دا وي چېرته به جنازې له لاړ شي، ښه سړی به دا وي چېرته بیمار تپوس به وکړي. لیکن نور اندرون کې تپوس وکړه، زکات پوره نه ورکوي، دا خپل مال چې کوم دی حساب نه کوي، د حرامو د حلالو تمیز نه کوي، رشته نه پېژني. په دومره ورکوټي خبره باندې ورورولي ختم، دومره ورکوټي خبره باندې رشته ختم، په دومره ورکوټي خبره باندې تعلق ختم. برداشت نشته پکې، معافي پکې نشته پکې، صله رحمي پکې نشته پکې، نرمي نشته. دا مسلمان صفت نه ده، خو د منافق او د شیطان صفت ده. مسلمان خو به دومره پراخه سینه ساتي، په دې کې به خو د معافۍ ماده وي. دا نه چې لکه زمونږ به شانتي هلکه دې پستې خبرې کوي، ته به چې لکه چې کله هغه ته وګورې په حساب کتاب کې، په معاملاتو کې، په غوسه کې خر به تې ښایي، خر ځان ته به مولا وایي، علم به کړی، او چې کله خانه شروع وکړي او چېرته معاملات یا چېرته غوسه شي، نو ته به حیران شې لکه دا څنګه مولا دی جومات کې لمونځونه کوي او تقریرونه کوي. دې قرباني نشي کولی، د کې حوصله نشته، صبر نشته، هر څه ختم په سین لاو. دغه وخت کې پته ولګي د ملاتوب، په دغه وخت کې د امیرتوب، په دغه وخت کې د مونځ پته ولګي، د نیکۍ پته ولګي. دا خو ټول خلک نیکان دي، بس مصنوعي مونځونه کوه، ټیک ده. لیکن ګاونډي تپوس دی، ګاونډي خپه، د ځمکې تپوس وکړه، ځمکې حرامه، د پیسو تپوس وکړه، پیسې حرامي، د صله رحمۍ تپوس وکړه، صله رحمي کټ کړې ده. دا څنګه مسلماني ده؟ دا خپل ګاونډي د غم نه خبر نه دی، دا هغه عاجز نه خبر نه دی چې هلکه د دې غریب ژوند څنګه تېرېږي. مسلمان بې حسه نه وي، مسلمان کې به احساس وي. احساس چې پکې نه و نو دا مسلمان څنګه دی؟ مسلمان خو یې دې ته سره به احساس وي د دا زما خپل د معاشرې، د ماحول، د مظلوم، د فلسطین، د پاکستان، د دې ځمکې د ګناه په مقابله کې احساس یې ورسره، دا سوچ په یې ورسره چې که ماحول خراب شو. دې ته مسلمان وي. دا هغه مسلمانانو، هغه صحابه چې هغوی زمونږ دپاره یو نمونه ده، نمونه هغه سلف تابعین چې زمونږ دپاره یو نمونه ده. د هغې دا ژوند دا ګورئ، تشې قصې حکایت مه ګورئ، ځان پکې ګورئ د هغو پر ژوند کې. چې لکه دې سړي پر ژوند کې ځان ګورم چې زه پکې څومره یم، څومره برداشت کولی شم، څومره مسلماني ده را پکې. نو چې کله دغې ته وګورئ نو بس کاته خراب. حسن بصري نه به چا تپوس وکړو چې هلکه ته مؤمن یې، چې هلکه د صورت عام ایمان مجمله ایمان مفصل یادې، خو هغه شانتي مؤمن یې، که د صورت انفال مؤمن یادې نو هغه شانتي مؤمن پته نه لګي چې یم او که نه یم. ځکه چې ځان ګورم پکې پته نه لګي چې هغه شانتي جوړېږم که نه جوړېږم. مونږ په مؤمنانو کې ځان نه دی کتلی چې کوم مؤمنان تېر شوي دي او هغې ته رضي الله عنه رضو عنه ویلی شوي دي، هغې خلقو کې ځان وګورو، ځان په بکر صدیق کې وګورو، ځان په عمر فاروق کې وګورو. وګورئ
مشران دي، بادشاهان دي، فیصلو والا دي، جرګو والا دي، کور مشر دی، اقتدار ورسره دو دریو کسان په منځ کې خبره کوي. هغه ځان دې وګوري په عمر کې، ځان دې وګوري په عمر بن عبدالعزیز کې، قربانو والا دي ځان وګوري که نه په صحابهو کې، سخیان دي ځان وګوري که نه په هغه سخیانو صحابهو کې، بیماران دي ځان په هغوی کې وګوري که نه، هغه حاجتمند دي ځان په هغوی کې وګوري. ته د خپل ځان پته ولګي چې زه څومره یم. دا خپل امتحان به په خپله واخلي او ځان به نتیجه او رزلټ په خپله ورکړي، زه فیل یم او که زه پاس یم. دا دنیا ده. دې دنیا کې به دا ژوند راځي، خو خپل ایمان به نه پرېږدو، خپل اسلام به نه پرېږدو. نه به د پارټۍ په وجه، نه به د مسلک په وجه، نه به د اقتدار په وجه، نه به د مال په وجه، نه به د تکلیف په وجه، او نه به د یرې په وجه. یریږئ مه، بزدلي مه کوئ. بزدله مؤمن نه وي. تاسو ملا به لیکئ په منبر باندې، تاسو به هېڅ نه وایئ، ټک نه شئ کولی. ټول کارونه به مونږ کوو، تاسو به څه کوئ؟ زمونږ په مدرسه کې یو والد یو کس یو رینجر افسر و، هغه به راتلو، کټاس پیپلی و. شیخ صاحب ته به ویلی، شیخ صاحب تاسو به څه کوئ؟ هغه ورته ویلی د عقل نه خلاصه، وایي مونږ به تقریر کوو، مونږ به په خیرات باندې تاسو ته درو، مونږ به دا کوو دا کوو. ته به تش خیرات وکړې مونږ به وخورو، ته یو کار کې مونږ 10 کاره کوو. خبره خندان نشین شو، ویلی دا څنګه چل دی، بیا دې پلټ کړم. هغه ویل ته به ته وکړې خیرات ته وکړه، سیلی حلال کا، مونږ به درشو وبې وخورو. تر خیرات ولې وکړو؟ ځکه چې تا ته ما خبرې وکړې، ته مطمئن شوې. خبره همداره، هر طرف ته به ګورو. دا نه چې اسلام او ایمان به د چا د وجې نه پرېږدو، خپل ایمان به نه خرابوو. د چا د دنیا دپاره خپل دین مه بربادوئ، د چا د دنیا دپاره، د چا د عزت دپاره او د چا د مشرۍ کشرۍ دپاره خپل ایمان مه بربادوئ. الله تعالی دې موږ صحیح ایماندار کړي، الله دې موږ ثابت قدم ایماندار کړي چې مونږ د ایمان د نواقضو نه بچ شو او د فتنو پر دور کې د خپل ځان او د اسلام او د ایمان د دې حفاظت وکړو. الله تعالی دې موږ معاف کړي. ومان البلاغ. د خالد شعیب د کور والا اپریشن دی نن و، د هغې دپاره خصوصي درخواست یې کړی، دعا ورته وکړئ. پروردګاره دغه اپریشن هم کامیاب کړي او د بیماري والا روغ موټو صحیح سالم یې کړي. الہ العالمین ته پرې رحم وکړي. نور څوک بیماران دي چم گاون علاقه کې، الہ العالمین اول شفای کامله وکړي، ته پرې رحم وکړي. جند الماما بیمار دی په دې محله کې، هغې ته دعا وکړي. پروردګاره د رحم و کرم معامله ورسره وکړي. الہ العالمین نور څوک بیماران دي هغوی سره رحم کرم معامله وکړي. فلسطین په هغې مظلومانو باندې رحم وکړي، هغه ظالمان تباه و برباد کړي، د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي. الہ العالمین د خیر او د رحم او د کرم باران وکړي، د قهر او د عذاب نه بچ کړي. الہ العالمین ته موږ معاف کړي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه